د ترقی یافته قامونو د ترقۍ راز د ماضی په لوستلو کې پټ دی. کومو قامونو چې خپلې ماضی ته شا کړې ده هغوی تر ننه په شا روان دي. لکه څنګه چې نن موږ په کوم آزاد ماحول کې ژوند کوو دا ازادي موږ ته د خپلو اتلانو، قهرمانانو او مشرانو په هڅه را رسېدلې ده. لکه د اګرې غزا په تاریخ کې یو ځانګړی باب دی. کله چې انګریز په 1880 کې د ملکنډ د غزا په ترڅ کې د اګرې قبضه کولو هڅه وکړه نو د اګرې خلک د انګریز خلاف شو او د 1913 پورې د انګریز د ظلم او بربریت مقابله وکړه. خو هم په دغه کال کې اګره قبضه شوه چې پکې د انګریزانو دغه وخت پولیټیکل ایجنټ بیسټ هم ووژلی شو چې سلې تر ننه د ملکنډ په خاوره موجود دی. انګریز خو د دې خطې نه لاړو او اوس هم د هغوی د لاسو ودانۍ د چوکو په شکل کې موجود دي. ولې د پاملرنې نشوالي په سبب دغه قامي ورثې په ورکېدو دي. د انګریز دور چوکۍ صرف تر آثارو حده پاتې شوي او خلک یې صرف د ورایه ننداره کوي. نو هغه دلته کې په دې لاندې ځای کې موږ ورته بڼ وایي زموږ ډاګری دی دغه دی بازار هم دی او پولیټیکل ایجنټ غازیان یې وویشتو چې غازیان یې وویشتو خبرې نور هم ور واغست. یو اګره په 1930 کې قبضه شوه دغه چوکۍ هم په 1930 کې جوړه شوه. دا د اګرې پوسټ دی چې د انګریزانو جوړ کړو او د دې نه انګریزان بیا مجبور شو لاړه. موږ دا وایو چې دا سار ختم نشي او دا محفوظ ساتي او بل خبره چې په نوې جدید طریقه باندې دا جوړ شي. نو ځای په ځای دا کمرې چې دي دا بوسیده شوي دي راغورځېږي او چې باراني جو بار لږ باراني دننه ډېرېږي او دیوالونه هم ځای په ځای باندې کرک شوي دي دغه شوي دي. په موږ افسرانې بالاو ته دې متعلق ډایرې مایرې هم لیږلي دي خو لکه فلحال لا په دې داسې عمل درآمد نه شي. په کال 1980 کې جوړه کړې شوې لیویس پوسټ هم په تیرو زلزلو کې ړنګېدلې دی او څه وخت هم د یوې لویې پیښې سبب جوړېدی شي. ولې حکومت لا دې اړخ ته څه قسمه پاملرنه نه ده کړې. حکومت لا پکار دی چې د اګرې په څېر ټولې قامي ورثې محفوظ کړي ځکه چې دا موږ ته خپل تاریخ را یادوي. عمران دریاب، خیبر نیوز، آګرا، مالکند.